الرحمن الرحیم. زما معزز او معززین او پښتنو مسلمانانو ورونو، السلام علیکم. د سلام نه پس تاسو ته هم معلومه ده چې زمونږ د پاکستان حالات چې کوم دي هغه وغدن په وغدن خراب کېدو طرف ته روان دي، بلکې خراب دي. او بس د IMF نه قرضې دي ورور، او دا خلک یې راوړي ورور، او بس د خپل عیش عشرت او د خپلو زیناګانو دپاره او د خپلو کبابونو شبابونو دپاره او د خپلو دغه رمونو الوات دپاره راوړي وروره. بس د هغوی عیش عشرت دی او د هغوی بس مزید او چرچې دي زما صاحبه. بلکې د ټولو دنیا حالات چې کوم دي نو هغه ډېر زیات په بوره حالاتو کې دي او قیمت ته نږدې ټیم دی. بس د قیمت ته نږدې دغه دی، موږ له پکار دي چې د سمو خلکو لمن ونیسو، د سمو خلکو په صحبت کې کینو. زما صاحبه دغه جان قطۍ چې کومه ده، د جان سوپره چې کومه ده، د تیر عمر کونی چې کوم دی، دا په تیر عمر بکیرو چې کوم دی، راځه دی په امام سیاست په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامن برکاته په هغه پسې صبوره بلا ویلي دي. او د هغې جواب زه ورکومه. د ویلي چې یاره په سویډن کې قرآن مجید وسوځېدو نو یوازې په مولانا صاحب باندې به چې کوم دی نو د دین او اسلام یوازې د مولانا صاحب دپاره دی، د قرآن او حدیث یوازې د مولانا صاحب دپاره دی، که نه دا د نورو مسلمانانو دپاره دی. د جان قطۍ د جان سوپرې دا خبرې واورئ. سویډن کې د قرآن کریم بې حرمتي وشوه او زمونږ مولانا فضل الرحمن صاحب د چا د لاسه چې نن په یورپ کې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کېږي، زمونږ د قرآن بېعزتي کېږي، مونږ شرمېږو لګېږو. د دې وجه صرف او صرف جمعیت علماء اسلام چې ورته مقابل، ولې چې دا د 15 لکه علماو جوړ شوی ګروپ دی، لکه د فضل الرحمن په خوله باندې چې 15 لکه علماو ګروپ چې په دې حالت کې چې یورپ ته وایي راشئ او اټمي اصلي باندې قابض شي، اسرائیل ته پاکستان حکومت ته وایي، فوج ته وایي چې اسرائیل تسلیم کا، نو ما ته ووایه چې زموږ د قرآن او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بېعزتي به نه کوي، نو څوک به عزت کوي؟ زما صاحبه د جان قطۍ دا د جان سوپرې دا خبرې به تاسو اورېدلي. دغه سکه د ښځې دا میړه ځان له یادوي، دغه چیپړه مولی یادوي، د ابسولوټ غرت یادوي. نو دا د ښځې میړه چې د کوم دی نو د چې په زمان پارک کې په زینا پارک کې دا خویندې میندې بیا دله ګډولې، دا لوریانې بیا دله غوللې دې خلکو باندې، دا ښځې بیا دله پې غولې. جان قطۍ واوره، جان سوپرې دا ستا یو پیره نه شوله چې ته په امامي سیاست باندې تنقید کې. دا امامي سیاست به درکه بربنډ درولم. جان قطۍ یاد ساته ښه، دا څه هغه کدو کریله خلکو کې نه دی، او دا نه دا اوچا پېښورۍ دی، او دا نه سونیشا کوسۍ ده. دا امامي سیاست دی، دا د 16 لاک د علماو د شیخ الحدیثو د مفتیانو د قاریانو مشر دی، دا د پاکستان د سرزمین د پاکستان د عوامو خیرخوا دی، دا د قرآن او د حدیث خیرخوا دی. د والد صاحب چې کوم دی هغه مفتی دی، د کورنۍ چې کومه ده هغه د اولا او د اعلی د خلکو نه ده، دغه د تصوف والا دی، د سجره نسب چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام د سجره نسب د حدیثو سره دی. زما صاحبه جان قطۍ یاد ساته، دا امامي سیاست به درکه بربنډ درولمه او دا بدل په ښځه باندې لاندې واچوم. دا د یو جواب شو. بل دا سویډن کې چې کوم قرآن مجید دغه شو نو ولې دا به امامي سیاست راپاسي، دا به د پاکستان علما راپاسي، که دا به ستاسو په شان کنجران راپاسي او ستاسو په شان د کنجرانو چې تاسو کنجرانو تاسو چې کوم دی د دغه ملکونو په دغه ایپ د دغه ملکونو دا ایپ چې چلوي او د دوی دا پروموټینګ کوي، نو د لګانو د اوسانو تاسو له پکار دي که نه؟ یوازې امامي سیاست له پکار دي. یوازې امامي سیاست کې چې کوم دی نو دین او اسلام وي، په ده کې چې کوم دی د ده دپاره به دین او اسلامي. که په پاکستان کې هیچ نوچ راشي وي دا امامي سیاست وي، مولانا فضل الرحمن صاحب ډیزلي ښکته او ډیزلي بته، مولانا بره او مولانا ښکته، نو یا په ښځه دې دا مولانا واچومه، یا په نوسو دې دا مولانا صاحب واچومه، یا په هغه لور دې دا مولانا صاحب واچوم. جان قطۍ دا ویډیو د سره شیر لایک بیل مه هېروئ، د اوس او د طلاق ته ضرور ورسوئ. سلام علیکم.